أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. تلك آيات الكتاب المبين. طاسين ميم دا د کتاب مبین آیاتونه دي. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اے نبی صلی الله علیه وسلم شاید چې تبا پدې غم کې خپل ځان ختم کړي چې دا خلک ایمان نه راوړي. کومګه اوغاړو نو په دوی باندې د اسمان نه داسې نخي نازله ولې شو چې د دوی سټونه با هغه ته ټیټ شي. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. دې خلکو ته چې د رحمان د طرفنا کم نوې نصيحت راځي نو دوی تری مخ اړوي. اوس چې دوی دا دروغ غنل دي نو ډېر ضرب ورتا دغه غسیز حقیقت په مختلفو طریقو سره معلوم شي په کم پوری چې دوی ټوکی کوي. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او آیا دوی چرتا زمکی ته ندی کتلی چې مونږ پکې څومره هر قسم خخه بوټي پیدا کړی دي؟ یقینا چې پدې کې یو نخه ده خو پدې کې اکثر خلک منون کې ندي. او حقیقت دا دی چې ستا رب زبردست هم دی او رحم والا هم دی. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. دوی ته د هغه وخت کیسه واوروا کله چې ستا رب موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو ظالم قوم ته لاړ شه ته فرعون قوم ته آیا هغه نه یریږي؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. هغه ارز کړو اے زما ربا زما سره یره دا چې هغوی با ما دروغجن وګڼي. زما سینه تنگ تنگ کیږي او جب مینه چلیږي. تو هارون ته رسالت ولېګا او پما باندې داوی د یو جرم الزام هم دی نو یریګم چې هغوی به ما قتل کړي. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. الله او فرمایل هرگز نه تاسو دوانه لاړ شئ زمونږ نخي وېسئ مونږ بس تاسو سره هر څه اورو. دوانه فرعون ته ورشئ او ورته وایي چې مونږ رب العالمین د دې لپاره را لېږلیو چې تو بني اسرائیل زمون سره ولېږي. قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين
وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فرعون ویل ولی مونږه ته په خپل کور کې په وړوکوالي کې پاللې نه وې تا د خپل عمر ډېر کلونه زمون کړه تیر کړل او بیا دې هغه څه وکړل چې هغه دې وکړل ته ډېر ناشکر سړی یې. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. موسی علیہ السلام ورته په جواب کې وویل په هغه وخت کې دا کار زمانہ په ناپوهتیا کې شوی وو بیا زستا د یری نه او تختیدم دا غین رست راته خپل رب حکم راکړو او زی پر رسولانو کې شامل کړم پاتې شو ستا احسان چې تا په ماز باطلې دي نو دا غي حقیقت خدا دې چې تا بنی اسرائیل غلامان کړی وو. قال فرعون وما رب العالمين. فرعون ویل او دا رب العالمین سوی؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسی علیہ السلام جواب ورکړو د اسمانونو او د ځمکې رب او د هغې ټولو څیزونو رب کم چې د اسمانونو او د ځمکې په منځ کې دي کته یقین کوونکی یې. قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون د ځان نه غیر چاپیر خلکو ته وویل اورئ. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسی علیہ السلام وویل ستاسو رب هم او ستاسو د تیر شو پلار نیکونو رب هم. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون حاضر خلکو ته وویل ستاسو دا رسول صاحب چې تاسو لاره لګل شوی دی دا خو بالکل پاگل معلومیږي. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسی علیہ السلام ویل هغه د مشرق او د مغرب او سچ د دې په منځ کې دي دا غي ټول رب دی کو تاسو سو عقل لرئ. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون ویل کتا زمانه بغیر بل څوک معبود اومنو نو تابهم په هغه خلکو کې شامل کړم کم چې په قید خانه کې پراته دي. قال اولو جئتك بشيء مبين. موسی علیہ السلام ویل اگر چې زه درته راوړم یو واضح څیز هم. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعون ویل خدا راوړه کو ته رښتینی یې. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. دهغه د دې وینا سره موسی علیہ السلام خپل همسا وګرځولا او یو دم هغه یو ښکارا اژدها شوا بیا هغه خپل لاس د ترخ نه راوستو او هغه د ټولو کتونکو په مخ کې ځلېدو. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فرعون خپل غیر چاپیره سردارانو ته وویل دا سړی واقعي چې یو ماهر جادوګر دی دی غواړي چې تاسو د خپل جادو په زور د خپل وطن نه بهر وباسي. اوس وای تاسو ماته څه حکم راکوي؟
قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. هغوی ورته ویل دې او د ضرور ایثار کړه او خارون ته نوکران اولېګا چې ټول په جادوګران درته راولي. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. نو یو ورځ په مقرر وخت جادوګران راجمع کړي شو او خلکو ته وویل شو آیا تاسو به غونډې ته ځئ؟ کې دې شي چې مونږه د جادوګرانو په دین پاتې شو کچري هغوی غالب شو. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. سو وخت چې جادوګران میدان ته راغلل نو فرعون ته وویل آیا مونږ ته انعام ملاويږي کومګه غالب شو؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. هغه ویل چې او تاسو خو به بیا په نزدېکانو کې شامل شئ. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسی علیہ السلام ویل وګرځوي چې تاسو غرزول غواړئ. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هغوی فوراً خپل رسۍ او همساګانې وغورځولې او وی ویل د فرعون په برکت سره به مونږ غالب کیږو. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نو بیا موسی علیہ السلام خپل همسا وغورځولا او یو دمی هغه ټول هرڅ تیرول شروع کړل کم چې هغوی د دروغ جوړ کړي وو. په دې سره ټول جادوګران به اختیاره په سجده پریوتل او وی ویل چې مونږه اومنو رب العالمین د موسی او د هارون رب. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون ویل تاسو د موسی خبره زما د اجازت په مخ کې اومنله دې ضرور تاسو مشر دې چې تاسو ته جادو خودلې دې اوس به درته پته ولګي زبستاسو لاس او خپې د مخالف طرفونو نه پرې کړم او تاسو ټول به پسولې وخېجوم. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هغوی جواب ورکړو هیڅ پروا نشته مونږ خپل رب ته ورسیږو او زمونږ دا امید دی چې زمونږ رب با زمونږ ګناهونه معاف کړي ځکه چې مونږ د ټولو نه اول ایمان راوړی دی. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. مونږه موسی ته وحی ولېګلا چې شپه پشپا زما بندگان د ځان سره وباسا پتا سو پسې با ورستو خلق درځي. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن
أمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. پدې باندې فرعون د فوزونو د راجم کولو د پاره خارون ته خبريال اولېګل او ورته وویل چې دا یو موټی خلک دي او دوی مونږه ډېر خفه کړي یو او مونږه داسې یو ډله یو چې زمونږ کار هر وخت بیدار اوسېدل دي. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. پدې طریقه مونږه هغوی د هغوی د باغونو چینو خزانو او خوخو کورونو نه را بهر کړل. دا هغوی سره خو او شو دارنګي کار او بل طرف ته مونږه بني اسرائیل د دې ټولو سيزونو وارثان کړل. فأتبعوهم مشرقين. د سحر کې دو سرا داخلت په هغوی پس روان شو. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. کله چې دوانه ډلې یو بل ته مخامخ شوه نو د موسی علی السلام ملګرو چغې کړې چې مونږ خو اونې وېشو. موسی علی السلام ورته وویل هرگز نه، زما سره زما رب ملګری دی، هغه به ضرور ماته لار ښیي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. مونږه موسی علیہ السلام ته د وحی په ذریعہ حکم وکړو چې په خپل همسا سمندر وها. یو دم سمندر اوښلیدو او هر ټوټه د یو لوی غر په شان شو. وأزلفنا ثم الآخرين. دې ځای ته مونږه هغه بل ډله هم نږدې راوستله. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. موسی علیہ السلام او کم خلق چې داغو سره وو هغه ټول مونږه بچ کړل او نور مو غرق کړل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. پدې واقعیا کې یو نه خدا لیکن پدې خلکو کې اکثر خلک منون کې نه دي او حقیقت دا دی چې ستا رب زبردست هم دی او رحیم هم دی. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. او دوی ته د ابراهیم علیه السلام کې ثواب روا سو وخت چې هغه د خپل پلار او د خپل قوم نه تپوس کړي وو چې دا سسي زونه دي چې تاسو عبادت کوئ. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هغوی جواب ورکړو مونږ د بوتانو عبادت کوو او هم د دوی په خدمت کې لګیایو. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. ابراهیم علیہ السلام ته تاسو کړو آیا دوی تاسو خبره اوري کله چې تاسو دوی ته आवाज کوئ یا دوی تاسو نفع یا نقصان در رسولی شي؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هغوی جواب ورکړو چې نه بلکې مونږ خپل پلار نکو پدې کار دغه سیموندلې دي. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون.
ابراهيم عليه السلام ورته وویل تاسو چرتا پغړېدل سترګو هغه سيزونه کتلی هم دي د کوم سيزونو بندگی چې تاسو او تاسو مخکینی پلار نکونه کوي فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين زما خو دا ټول دشمنان دي به د یو رب العالمین نه چې هغه زه پیدا کړم نو هم هغه راته سملار خي او هغه رب چې مال خوراک را کوي او اوبرا کوي او چې کله بیمار شم نو هم هغه را له شفا را کوي او هغه رب چې مال با مرګ راولي او بیا بمی دوباره راځوندې کوي او هغه رب چې داغونه زه امید لرم چې د قیامت پر ورځ با هغه ما تخپل غلطي معاف کړي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم د دین رستو ابراهيم عليه السلام دعا وکړه اے زما ربا مالا حکمت راکړه او ما د صالحانو سره شامل کړه او پرستانو خلکو کې مالا رښتینی شهرت راکړه او ما د نعمتونو د جنت په وارثانو کې شامل کړه او زما پلار معاف کړه بشکا چې هغه په گمراهانو کې شامل دی او ما په هغه ورځ مرسوا کوا په کوم ورځ چې با دا ټول خلک بیا راځوندي کیږي په کوم ورځ چې نه مال څه فائدہ ورکوي او نه اولاد بغیر د دینا چې څوک الله تا په قلب سلیم سره حاضر شي وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون په هغه ورځ به جنت پرهیزګارو خلکو ته نږدې کړي شي او دوزخ به بیلاری خلکو ته ښکارا کړي شي او د هغوی نه به تاسو کړی شي چې اوس کمزې دي هغه معبودان چې تاسو به الله پرې خودو او د هغوی عبادت به مکولو آیا هغوی تاسو سره مدد کوي یا هغوی د خپل ځان بچاو کولی شي فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون بیا با هغه معبودان او دا گمراهان خلق او د ابلیس لخر ټول پهری کې د یو بل د پاسا ور اوغرزولی شي قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين
هل تبدوی ټول په خپلو کې جګړې کوي او دا گمراهان خلق با خپل معبودانو ته وایي چې په خدای مو دې قسم وي مونږ خو ښکارا په گمراهۍ کې پراته وو چې تاسو لمو د رب العالمین درجه درکولا او مونږه نور چانا بلکې مجرمانو خلقو په دې گمراهۍ کې واچولو اوس مو نسوک سفارششته او نسوک خوږ دوست کاش چې مونږ ته یو ځل بیا د واپس تلو موقع میلاو شي نو مونږ به مؤمنان شو ان فی ذلک لآیه وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربك لهو العزیز الرحیم یقینا چې پدې کې د عبرت لوی نخدا خو پدې کې اکثر خلک ایمان راوړون کې نه دي او حقیقت دا دی چې ستا رب زبردست هم دی او رحم کون کې هم دی كذبت قوم نوح المرسلين د نوح علیہ السلام قوم رسولان دروغ وګڼل اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون یاد کړئ کله چې د هغوی رور نوح علیہ السلام هغوی ته ویلی وو آیا تاسو یریږئ نه انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون زستاسو د پارا یو امانتدار رسول یم نو د الله نه ویریږئ او زما خبره اومنئ زه درنا پدې کار څه بدله نه غواړم زما بدله خو د رب العالمین په ذمہ ده نو تاسو د الله نه ویریږئ او به خطره زما خبره اومنئ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون هغوی جواب ورکړو آیا مونږ ستاو منو حال دا چې رزلانو خلقو ستا پیروي اختیار کړی دا قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون نوح علیہ السلام ورته وویل ما تاسو پته دا چې داوی عملونه څنګه دي داوی حساب خو زما د رب په ذمہ دی کاش چې تاسو دلګي په هینه کار واخلئ وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين زما دا کار نه دی چې څوک ایمان راوړي نزدي هغه شړم زه خو بس یو سړی يم چې خلک صفا صفا خبروم قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين هغوی ورته ویل چې اے نوح کتو من نشوي نو پلانتیانو کې به ضرور شامل شي قال رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين نوح علیہ السلام دعا وکړه اے زما ربا زما قوم زه دروغجن وګڼلم او زما او د دوی په منځ کې صفا فیصله وکړه او مالا او زما سره چې کم مؤمنان دي هغه له نجات راکړه فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين اخر دا چې مونږه هغه او داغه ملګری په ډکه کشته کې بچ کړل او بیا مو باقی پاتې خلک غرق کړل ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم یقینا چې پدې کې یو نخدا خو پدې کې اکثر خلک منون کې نه دي او حقیقت دا دی چې ستا رب زبردست هم دی او رحیم هم دی كذبت عاد المرسلين
عادیانو رسولان دروغجن وګڼل. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. یاد کړه هغه وخت چې کله داغوی رور هود هغه ته ویلی وو آیا تاسو یریږئ نه زه تاسو د پاره یو امانتدار رسول یم نو د الله نه ویریږئ او زما خبر اومنئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. زه په دې کار ستاسو نه هیڅ بدل نه غواړم زما بدله خو د رب العالمین په ذمہ ده. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. دا ستاسو څه حال دی چې په هر اوچت ځای باندې بے فائدې یو یادګاری ځای جوړوي او لوی لوی مانای آبادوي لکه چې تاسو به همیشه اوسئ. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. او کله چې څوک رانیسئ نو ډیر په ظلم سره رانیسئ نو د الله نه ویریږئ او زما خبره اومنئ. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. د هغه ذات نه ویریږئ چې تاسو له هغه څه درکړي دي چې تاسو ته معلوم دي. تاسو له ساروي درکړل اولاد درکړل باغونه درکړل او چینه درکړي ما سره تاسو په حقلا د یوې لوی ورځې د عذاب جره ده. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هغوی ورله جواب ورکړو که تو مونږ ته نصيحت کوي او که نه کوي زمونږ د پاره دوانه یو برابر دي. دا خبرې هم دغه سره روانې دي کیږي او مونږه عذاب دن کې نه یو. اخر دا چې هغوی هغه دروغجن وګڼو او مونږه هغوی هلاک کړل. یقینا پدې کې یو نه خدا لیکن د دوی اکثر خلک منون کې نه دي او حقیقت دا دی چې ستارب زبردست هم دی او رحیم هم دی. كذبت ثمود المرسلين. قوم ثمود رسولان دروغجن وګڼل. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. یاد کړه هغه وخت کله چې داوی رور صالح هغوی ته وویل آیا تاسو یریږئ نه زه تاسو د پاره یو امانتدار رسول یم نو د الله نه ویریږئ او زما خبره اومنئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. زه په دې کار ستاسو نه څه بدله نه غواړم زما اجر خو د رب العالمین په ذمہ دی. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. کم سيزونه چې دلته دي آیا تاسو به پدې کې هم دغه سي په اطمینان سره پرې خو دې شي؟ پدې باغونو او چینو کې
پدې زریز مکا او کجرو کی چې غنچکونه درسنه ډک دي وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون تاسو غرونه تراشه او فخریا مانه پکې جوړوي د الله نه ویریږي او زما خبره اومنه ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون دهغه به مهار خلق خبره ممنه چې پزمکه کې فساد را پورته کوي او د اصلاح یو کار نه کوي قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين هغوی جواب ورکړو پتا جادو شوه دی تو خو زمون پشان انسان یې نور هیڅ نه یې راوړه سنخه کو تریختنی یې قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم صالح علیہ السلام ویل دا اوخدا یو ورځ د دې د اوبوس کلو دا او یو ورځ ستاسو د ټولو د اوبو وړلو دا هرگز مچېړی کنه نو د یوې لوی ورځې عذاب تاسو راګیر کړی فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم خو هغوی دا غیخ په پریکړي او اخر دا چې هغوی پیمانه شو نو هغوی عذاب راګیر کړل یقینا پدې کې یو نه خدا لیکن پدې کې اکثر خلک منون کې ندي او حقیقت دا دی چې ستاسو رب زبردست هم دی او رحیم هم دی كذبت قوم لوط المرسلين د لوط علیہ السلام قوم رسولان دروغجن وګڼل إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون یاد کړه هغه وخت کله چې داوی رور لوط علیہ السلام هغه ته ویلو آیا تاسو یریږئ نه تاسو د پاره یو امانتدار رسول یم نو د الله نه یریږئ او زما خبره اومنئ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين زه په دې کار تاسو نه څه بدله نه غواړم زما بدله خو د رب العالمین په ذمہ ده أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون آیا تاسو د دنیا په مخلوق کې ناری نول ورځي او ستاسو رب چې ستاسو د پاره ستاسو په خزو کې څه پیدا کړی دي هغه پرېږدئ بلکې تاسو خو د حد نه تیر شوي خلک یې قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين هغوی ویل اے لوط کته د دې خبرونه من نشوي نو کم خلک چې زمونږ د کلونه استری شوي دي په هغوی کې به ته هم ضرور شامل شې قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون هغه ورته ویل ستاسو په عملونو چې کم خلک د خفغان نسوځي زه په هغوی کې شامل یم اے ربا مالا
او زما اهل عیال لا د دوی د بدعملینا نجات راکړي. فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. آخر دا چې مونږه هغه او دغه ټول اهل عیال بچ کړو بغیر د یوې بډاینا چې هغه پرستو پاتې کېدونکو خلکو کې وا. بیا باقی خلک مو تباہ کړل او په هغوی مو باران راو ورو. ډیر خراب باران وو کم چې په هغه يرول شو خلکو نازل شو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. یقینا پدې کې یو نقدا خو پدې کې اکثر خلک منون کې ندي او حقیقت دا دی چې ستاسو رب زبردست هم دی او رحیم هم دی. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. ایکوالو رسولان دروغجن وګڼل. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. یاد کړئ هغه وخت کله چې شعیب علی السلام هغه ته ویلی وو آیا تاسو یریږئ نه زه تاسو د پاره یو امانتدار رسول یم نو د الله نه یریږئ او زما خبره ومنئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. زه په دې کار تاسو نه څه بدله نه غواړم زما بدله خو د رب العالمین په ذمہ ده. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. پیمانه ټیک د کوي او چاته نقصان مور کوي په صحیح تل تول کوي او خلق لا داغوي سجنا کم مور کوي پزمکه کی فساد راپورته کوونکی مگر ځای او د هغه ذات نه ویریږي چې تاسو او تاسو نو مخکینی نسلونه پیدا کړی دي. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. هغوی اویل پتا جادو شوه دی ته نور هیڅ نه یې خو زمون پشان انسان یې او مونږ خو بالکل تا دروغجن غنو کو تو رښتینه یې نو په مونږ باندې د اسمان نه یو ټوټه راو ورځوا. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. شعیب علیہ السلام اویل تاسو چې څه کوي هغه زما رب ته معلوم دي. هغه دروغجنو غنو اخر دا چې د چترې والا د ورځې عذاب په هغه راغی او هغه د ډېری يرونکي ورځې عذاب وو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. یقینا پدې کې یو نخدا خو پدې کې اکثر خلک منون کې ندي
او حقیقت داده چې ستا رب زبردست هم دی او رحیم هم دی. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. دا د رب العالمین را لېږلې شوی پیغام دی. دا یو امانتدار روح ستا په زړه نازل کړی دی د پاره د دې چې ته په هغه خلکو کې شامل شې څوک چې د الله د طرف نه د الله مخلوق خبردار وي په صفا عربی ژبه کې او د مخکینو خلکو په کتابونو کې هم دا موجود دی. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. آیا د دې مکه والو د پاره داس نخ نه دا چې د دې کتاب حقیقت د بنی اسرائیلو عالمانو ته معلوم دی. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. لیکن د دوی د زد حال خدا دې چې کچري مونږ دا په یو اجمی هم نازل کړي وي او هغه دا فصیح عربي کلام دوی ته اورولې وي نو بیا به هم نه منلو. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. دغه رنگي مونږ دا ذکر د مجرمانو په زړونو کې ورټوم بلې دي هغوی په دې ایمان نه راوړي تر څو چې دردناک عذاب لیدلې نه وي بیا چې کله پرې هغه په نه خبرې کې راشي نو وایي آیا اوس مونږ ته څه مهلت میلاوي دي شي. أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نو آیا دا خلق زمون عذاب ته تلوار کوي؟ آیا ستاسو خیال دی کومنګا ډیر کلونه دوی ته د عيش کولو مهلت هم ورکړو او بیا پری هغه سیز راشي د کم سیز نه چې دوی یې راولي کیږي نو د عيش کم سامان چې دوی لا ورکړي شوی دی آیا هغه به د دوی څخه پکار راشي؟ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ګورا مونږه یو کله حل تبا کړی دی چې دا غوی د پاره خبردارون کې وو او هغه ته د نصیحت حق ادا کړی وو او مونږه ظالمان نه وو. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. دا کتاب مبین شیطانانو نه دی راکوس کړي نه دا کار دا غوي سره خایي او نه غوي داسې کولی شي هغوی خو د دې د اوریدو نه هم لري ساتل شوی دي. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. پس اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله سره بل معبود ته आवाज مکوا
کنه نو تو به هم په سزا مندونکو کې شامل شې خپل نږدې رشتہداران وې روا او په مؤمنانو کې چې کم خلک ستا پیروي اختیار کړي هغه تخپلا وګخ کته ساته لیکن کو هغه ستا نافرمانی وکړي نو ورته وایا چې څه کارونه تاسو کوي داغه ذمہوار زنیم ما خپل غاړه خلاص کړه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم او په هغه غالب او مهربان الله باندې باور ساته چې تا په هغه وخت کې ویني کله چې تو پاسه او په سجده کوونکو خلکو کې ستا نقل او حرکت هم ویني بشکا هغه هر څو اوریدونکو او پوهیدونکو دی هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون اے خلکو تاسو خبر درکړم چې شیطانان پچا باندې راکوزيږي هغوی په هر دروغجن بدکار باندې راکوزيږي اورېدلې خبرې وګونی تر رسوي او په هغوی کې اکثر دروغجن وي والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پاتشو شاعران نو پاغوی پس خو گمراه خلق روان دي آیا تو ګورې نه چې هغه په هر کند کې سرګردانه ګرځي او هغه سوای چې کوي نه بغیر دا خلقونه چې ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل او الله ډېر ډېر یاد کړو او چې کله پری ظلم وشو نو صرف بدلې واغستلا او ظالمانو تبا زر معلوم شي چې هغه د کم انجام سره مخ کیږي